قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان ستاسو دشمن دی، په دشمنی باندې کلک ونیسئ. اوس زمونږه دا شیطان دشمن ولې دی؟ د دې څه وجوهات دي؟ هغه هم قرآن کریم ذکر کړی دي. د شیطان د الله رب العزت په دربار کې یو څو داسې ناپاکې ارادې وې، د هغې اظهار یې وکړو. هغه ارادو کې اولنۍ دا وه ولأضلنهم، د شیطان دا قسم کړو چې د آدم علیه السلام دا ټول اولاد به زه ګمراه کومه، د ګمراهۍ لارې به ورته ښیمه. هغه ګمراهي په اعمالو کې وي کو ګمراهي په عقایدو کې وي، دا دواړه قسم ته مراد دي. مطلب دا دی چې انسان د صراط مستقیم نه هټ کر ضلالت او ګمراهۍ طرف ته لاړ شي چې د جنت لو مستحق پاتې نشي. ځکه د دې بني آدم په وجه زه د جنت نه راوښکلی شوی یم چې دا هم رانه جنت ته لاړ نشي. ولأمنینهم، او زه به دې بني آدم ته د ګناه هوس دا په زړه کې ورسومه، ګناه به ورته ښایسته کومه، نیک اعمال به ورته ګرانومه، ګناه به ورته آسان ښکاري، په ګناه به پیسې هم ورکوي، ګناه کولو کې به ورته لذت او خوند محسوسېږي، په نیکو اعمالو کې به دته زړه تنګي راځي. وردا زموږ حال هم دقه شان دی، ګناه راته اسانه ده او نیک اعمال را باندې بوج وي. نو دا شیطان هغه ناپاک عزایم دي چې هغه پکې تقریبا 90% کامیاب شوی دی. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، درېمه ناپاکه اراده دا وه چې زه به د بني آدم ته دا حکم کومه چې تاسو د الله په جوړ شوي صورت کې کم چې الله انسان ته ښکلي صورت او شکل ورکړی دی، به دې کې تبدیلی او تغییر کوئ. تغییر لخلق الله، تخلیق خداوندی کې بګاړ راوستل، دام د شیطان د طرف دا مهنت د طرف نن په مونږ باندې دومره اثر یې کړی دی چې مونږ لګیا یو په هغه جوړ شوي ښکلي تخلیق کې بګاړ راولو. تغییر لخلق الله څه معنا؟ مفسرینو د دې آیات په تشریح کې یو تفصیلی حدیث ذکر کړی دی. مفهوم یې داسې دی چې لعنت ته په هغه زنانو باندې چې هغې د خپلو ویښتو سره ویګ لګوي، ویګ د نورو ویښتو نه جوړ شوي ویګ وي او د خپلو ویښتو سره یې لګوي، چې څوک یې لګوي او څوک یې ورله لګوي، لګانے والی او لګوانے والی، په دواړو د خدای تعالی لعنت دی. دا تغییر لخلق الله دی. یا خپل ویښته کټ کوي، یا په مخ باندې خالونه لګوي، او یا روزې سموي. دا ټول هغه ګناهونه دي چې دا د انسان له چې الله رب العزت کوم ښکلي شکل صورت ورکړی، دا پای کې بګاړ راوستل دي. نو په داسې ښځو باندې، په داسې انسانانو باندې د خدای تعالی لعنت ورېږي. دا غ تغییر لخلق الله دی.